بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. البحث الثاني، دویم بحث. دویم بحث عنوان دی معرفة معنى الحديث لغة واصطلاحا ووجه التسمية. ده حديث معنى لغوي، ده حديث معنى اصطلاحي، او ده حديث وجه تسمية. ده دغه بحث دا دري اجزاء دي. روماني جزء معنى لغوي، او بل جزء وجه تسمية، او دريم جزء معنى اصطلاحي. نو دا حديث معنى لغوي هذا الحديث هو الكلام مطلقا قليلا كان او كثيرا، الحديث لغة هو الكلام مطلقا قليلا كان او كثيرا، حديث مفرد او جمع احاديث. ندادا حديث معنى لغوي شو مطلق كلام لگی ډیری. دا حدیث وجه تسمیه دی. مصطلح حدیث تا حدیث ولیوی وجه تسمیه سدا نو دا حدیث په وجه تسمیه کی د محدثینو غن اقوال دي. یو قول د حافظ ابن حجر رحمه الله دی، هغه وی چې حدیث دا د قدیم مقابل لی، او حدیث په معنا د حادث سره دی. حدیث د قدیم مقابل لی په معنا د حادث سره دی. الله قدیم دی، قرآن لا الله کلام دی، هغم قدیم دی. او حدیث په معنا د حادث سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام دی،
رسول الله حادث دی نو دا هغه کلام هم حادث دی وجه تسمیه قرآن لا الله كلام دي الله قديم نو دا هغه کلام هم قديم حدیث د رسول الله کلام دی رسول الله حادث نو دا هغه کلام هم حادث نو دی مصطلح حدیث دا امددی وجنه حدیث وی چې حدیث په معنی د حادث سره دی او دا د حادث کلام دی چې هغه د الله پیغمبر دویم قول زمون د دیوبند اکابرو کې د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله دی علامه عثماني رحمه الله فرمای حدیث دا نوم مستنبط دی دا الله دا قرآن دلی آیتنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ طریقه د استنباط دادا چې په دې صورت کې الله پاک بطور امتنان د نبی علیه الصلاة والسلام د دریو انعامات احسانات ذکر کړي چې الله پاک پتا باندې درې انعامات دي احسانات کړي دي او الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا هر نعمت د شکر د ادا کولو حکم هم کړی دي او طریقه د شکر یې مرته ذکر کړی ده رومانی نعمت دی ایوا بعد اليتم ألم يجدك يتيما فآوى فدي آیت کریمه کې الله پاک لړمنی نعمت او د احسان ذکر کړی دی ایوا بعد اليتم ألم يجدك يتيما فآوى دویم نعمت الهداية بعد الضلال ووجدك ضالا فهدى ده هر سننا خبرمي فهدى الله دربانی نعمتوک ده هر سنه خبر کړي او دریم نعمت الاغناء بعد العول ووجدك عائلا فاغنى تغریب وی محتاج وی بیوسوی فاغنى نا اغدر باندې انعامکو غنی کړي دا درې نعمتونه الله پاک به توري امتنان ذکر کړی ني او به ورته حکم کړی دي
د دې دریو نعمو د شکر په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره فأما اليتيم فلا تقهر دړومنی نعمت شکر دادی ته یتیم وی الله د لټیکانه درکړه استاد تر د ابو طالب پسړ کی الله استاد سیمینه واچولا چې دا سیمینه د پلار پسړ کې هم د خپل بشي مبارکینی نو د دې نعمت شکر در باندې لازم دی او طریقه د شکر ادا ده فاما اليتيم فلا تقهر یتیم باندې غصه مکوا لف نشر غیر مرتب دی واما السائل فلا تنهر دا دریم نعمتو او د دې شکر حکم په دویمه مرتبه کې وکړلو ځکه ورته لف نشر غیر مرتب وي د دریم نعمت د اغنا شکر در باندې لازم دی طریقه د شکر ادا ده واما السائل فلا تنهر سوالګری مرټه او د دویم نعمت الهدايه بعد ضلاله دا غي شکر در باندې لازم دي طریقه د شکر ادا ده واما بنعمه ربك فحدث د خپل رب دا نعمت دی خلق ته بیان کا دا علم او دا دین چې ته نه خبره وي او الله ته خبر کړي نو تم دا خلق ته بیان کا نو د دې ټکینا دا حدیث مستنبط دی واما بنعمه ربك فحدث زكا ما به التحديث اغدا الله د پیغمبر اقوال او افعال ني نبی عليه الصلاه والسلام دا الله دین او دا الله د دین علم د خپل اقوال او افعال په ذریعہ سره امت رسول دی بیان کړی دی نو څنګه د الله د پیغمبر دی حدیث دا حدیث وی چې دا د آیت نه مستنبط دی واما بنعمه ربك فحدث دریم قول د بعضی محققین اغدادی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی احادیث ته حدیث وی نو دا استعاره دا عام دا للخاص هذا من قبيل استعاره العام للخاص مطلب دا دی چې لفظ د حدیث دا په اعتبار د معنا سره لغتن عام دی دا هر چا کلام قول تا حدیث وی
او بیا دا لفظ لدی معنا عامنا مستعار کړي شوی دی د پاره د معنا خاصی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام قول لی او د دې استعاری منشا د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه دی پخپل نبی علیه الصلاة والسلام پخپل احادیثو کې پخپل په حدیث باندې د حدیث اطلاق کړي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وی حدثوا عني ولا حرج نګور په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام پخپل اقوال او افعال باندې د حدیث اطلاق کړي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وی اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس زما خلفاء أغدي چې زمان رستو برازي احادیث با روایت کوي خلقو ته تعلیم ور کوي او یو حدیث کې راځي من حفظ على امتي 40 حديثا في امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا او د سمره ابن جندب مشهور حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وفي روايه فهو احد الكاذبين نګور په دې ټول احادیثو کې نبی عليه الصلاه والسلام خپل اقوال او افعال باندې د لفظ حدیث اطلاق کړي نه ندادری مشهور اقوالی بکی یو د علامه حافظ ابن حجر رحمه الله دویم د علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله او دریم قول بعض محققین دي چې دی حدیث ته حدیث دکوي چې دا استعاره ده عام ده لل خاص یعنی دا شی یو لفظ چې لغتن واضح وضع کړي د معنا عام ده بار محدثین د دې معنا عام نه را مستعار کړي دي او نو می ګرځولې دي د دې معنا خاص ده بار مختصر مالکی دی ویلي دي چې استعاره غن شیون غواړي مستعیر مستعار مستعار منه مستعار له ندا د دې بحث دویم جزء د حدیث معنی لغوي او دویم جزء وجه تسمیه د دې دویم بحث دریم جزء د حدیث معنی اصطلاحي د حدیث په معنی اصطلاحي کې اصطلاحين دي د حدیث په معنی اصطلاحي کې اصطلاحين دي اصطلاح المحدثين واصطلاح الاصوليين
یو د محدثین اصطلاح ده او دویم د اصولیین اصطلاح ده. د محدثین په عرف او په اصطلاح کې حدیث وی اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله وتقريراته. د محدثین په عرف او په اصطلاح کې دا د حدیث معنی اصطلاحي ده. اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله وتقريراته. دا الله د پیغمبر قول، دا الله د پیغمبر فعل، او دا الله د پیغمبر حال. احوال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو قسم دي. یو احوال اختیاریه دي او بل احوال غیر اختیاریه. احوال اختیاریه او تا احوال خلقیه وي فکسری د خاصره، او احوال غیر اختیاریه او تا احوال خلقیه وي فزمید خاصره. احوال غیر اختیاریه او احوال خلقیه د نبی علیه الصلاة والسلام حلیه سرګی داسي وي، وزې داسي و، ګوتې داسي وي، نکونه دغسي ویختې دغسي. دا احوال غیر اختیاریه. او احوال اختیاریه دا الله د پیغمبر د ناسي طریقه داسي و، د ولاړی طریقې داسي و، د ملاسي طریقې داسي و، د خوراک طریقې داسي و. د احوال اختیاریه وي. دا د محدثین په عرف او اصطلاح او د اصولیین په عرف او اصطلاح کې دا حدیث معنی دا اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته. اقواله وافعاله وتقريراته او باقي پاتې شو احوال واحواله. نو احوال دو قسم دي. یو دي احوال اختیاریه او بل دي احوال غیر اختیاریه. احوال اختیاریه او تا اصولین بخبل عرف او بخبل اصطلاح کی حدیث وی، او احوال غیر اختیاریه او تا دوی حدیث نوی. دیگه بخبر مال کن. د محدثین په عرف کې د حدیث مصداق امور خمسه دي. نمبر 1 د الله د پیغمبر قول، نمبر 2 د الله د پیغمبر فعل، نمبر 3 د الله د پیغمبر اختیاری حال، نمبر 4 د الله د پیغمبر غیر اختیاری حال،
او نمبر 5 د الله د پیغمبر تقریر او د اصوليين په عرف او په اصطلاح کې د حدیث مصداق امور اربعه دي قول فعل حالي اختياري او تقرير حالي غير اختياري د دوی په عرف او د دوی په اصطلاح کې حدیث ندي محل نزاع او ثمره الاختلاف بين الفريقين دا یو شی دی کم حالي غیر اختیاری دا محل نزاع محدثین ورته حدیث وی اصولین ورته حدیث نوی حيثية الاختلاف في هذه المسألة بين الفريقين فدي مسألة كي ده محدثين او ده اصولين وشكم اختلاف لي ندري اختلاف حيثية ده لفظي اختلاف لي اعتباري اختلاف لي بنادي باختلاف دا اغراض ولا مقاصد دا اختلاف لفظي اعتباري اختلاف دي بنادي باختلاف دا اغراض ولا مقاصد محدثين بعلم حديث دا حدیث دا رسول الله نه بحث کوي اصوليين فعلم اصول کی دا حدیث دا رسول الله نه صلی الله علیه وسلم بحث کوي خو دا بحث غرضی دا یو بل مختلف دي اصوليين فعلم اصول کی بحث کی ده حديث رسول الله من حيث الحجية من حيث الاستنباط فدي اعتبار سره بحث کی چې دا حدیث د دین په حججو کې یو حجت شرعي دی او په دې اعتبار سره بحث کی چې د دین مسلې راوځي او حجت په اثبات د احکام شرعیو کې د الله د پیغمبر احوال اختیاریه دي احوال غیر اختیاریه دا حجت ندي د دین احکام چراوزی او استنباط احکام شکیږي د الله د پیغمبر د احوال اختیاریونه د احوال غیر اختیاریونه د دین د احکام استنباط نکیږي پیغمبر خبر باندې نو پدی وجه باندې دوی احوال اختیاریه او ته حدیث وی ځکه دا حجت دي احکام تی روزي احوال غیر اختیاریه او ته حدیث نه وی ځکه د دین احکام روزي او محدثین علم حدیث کی بحث کوي د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم من حيث الحفظ والجمع من حيث حفظ كل ما نسب من حيث الجمع كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثين چې په علمي حدیث کې بحث کوي
نو دوی په دې اعتبار سره کوي په علم حدیث کې د دوی غرض دی چې موږ هر هغه شی محفوظ کو جمع یکو چې د کوم څه نسبت د الله پیغمبر ته شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام تلک سن د احوال اختیاریه او نسبت او اضافه شوی دي د قرنګ او صحابه کرامو د احوال غیر اختیاریه ام کړي د الله د پیغمبر حلیه د الله د پیغمبر د جسم د یو اندام هغه کړو صحابه ذکر کړی د دې وجنه د احوال اختیاریه او هم حدیث وي دا هم منسوب دي د الله پیغمبر دا او احوال غیر اختیاریه او هم حدیث وي دا هم منسوب دي د الله پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم ندا دویم بحث عنوان معرفة معنى الحديث لغة واصطلاحا ووجه تسميته والمناسبة بين المعنيين الذي يوم مطلب هذا حديث معنى لغوي مكرله هو الكلام مطلقا قليلا كان او كثيرا كلام اي متكلم كان ارشى خبر شيء او دا حديث دي مصطلح حديث دا حديث دا نوم ولي خذ ليش وينه دا تسميه وجه سدا او د دې حدیث معنی لغوي او د دې اصطلاحي په منځ کې څه مناسبت دي نظری اقوال به ذکر کړ یو قول لید حافظ ابن حجر رحمه الله چې حدیث په معنی د حدیث سره نه او حدیث د قدیم حدیث مقابل لید قدیم په معنی د حدیث سره الله قدیم نه قران د الله کلام نه دا هم قدیم دي حدیث دا الله د پیغمبر کلام دی دا الله پیغمبر حدیث دی نو دا کلامو حدیث دی نو ذکر د حدیث په معنی د حدیث او د ابن علامه عثماني رحمه الله قول چې دا لفظ او دا نوم دا حدیث مستنبط دی د قران د آیتنا واما بنعمه ربک فحدث لك ما به التحديث اغد الله د پیغمبر اقوال افعال احوال تقریرات دي او دلته دا چې دا استعاره ده عام ده لل خاص لفظ حدیث واضح لغه وضع کړي دي د معنی عام ده لپاره محدثین په خپل عرف کې دا لفظ د معنی عام نه مستعار کړي دي راغشته دي او نو می ګرځولې دي د لپاره د معنی خاصی او د دې استعاره به بنیاد نه ده بلکې د دې استعاره منشأ او دلیل د الله د پیغمبر احادیث دي خپل نبی علیه السلام خپل باندې خپل احادیث مبارکه او خپل احادیث باندې د حدیث اطلاق کړي او دریم جزء د حدیث معنی اصطلاحي د حدیث معنی اصطلاحي کې دو اصطلاح دي اصطلاح المحدثین او بل اصطلاح اصوليين المحدثين بعرف کې حديث وي اقوال افعال احوال او تقريرات او احوال دو قسمني اختياري غير اختياري دي دوار دي سوي احاديث او محدثين اصوليين اقوال افعال تقريرات او احوال دو قسمني يو قسم الحديث وي بلده نوي المحدثين بعرف كده حديث مصداق امور خمسه دي المحدث اصوليين بعرف كده ده حديث مصداق امور اربعه دي محل او ثمره ده يو شيء دي احوال غير اختياريه او حيثيت الاختلاف لا اختلاف لفظي اختلاف دي اعتباري اختلاف دي بنادي اختلاف ده اغراض ولا مقاصده محدثين بحث كيف علم حديث كده حديثنا من حيث الجمع والحفظ او اصولين ان بحث كيف من حيث الحجية من حيث الاستنباط لهذا دا احوال اختياريه وغير اختياريه استنباط استخراج نکیږي
دا دلیل حجت شرعی په اثبات کې نه دي ځکه دې ته حدیث دی نه وي البحث الثالث دریم بحث د دې عنوان دی تشريح بعض المصطلحات المستعملة في علم الحديث تشريح بعض المصطلحات المستعملة في علم الحديث تشريح بعض مصطلحات مستعملة في علم حديث تفصيل دالي چې يوسو الفاظ په علم حديث کې لا حديث په کتابونو کې لا حديث په سبقونو کې په کثرت سره استعمالي نو دغه الفاظ تشریح او دغه الفاظ خپل منځ کې یو بل سره فرق او نسبت هغه کم الفاظ دي الروايه والحديث والخبر والاثر والسنه دا پنځه الفاظ د علم حدیث په عرف کې محدثین په کثر سره استعمالي روایت حدیث خبر اثر او سنت رومانی لفظ رومانی اصطلاح لا روایت دا مفرد دی او جمع راځي روایات جمع راځي روایات او د روایت اطلاق کیږي د حدیث په معنا لغوي باندې روایت به کیږي هر نقل کړي شي قول یا فعل هر نقل کړي شي قول یا فعل دې ته لیکيږي روایت بس کم نقل کون کی چې دا چا څه قول یا فعل یا نقل کړلو نو بس دې څه لیکيږي روایت دا د دې معنا شو ورپسې دویم نبر حدیث دا حدیث معنى لغوي او معنى اصطلاحي خو بیان شو دا حدیث معنى لغوي بیان شو او دا حدیث معنى اصطلاحي بیان شو دا حدیث او دا خبر په مس کې فرق دا حدیث معنی لغوي دی پیژنده معنی اصطلاحي دی پیژنده اوس دا حدیث او دا خبر په مس کې فرق نو پدې کې د اهل علم د محدثینو اختلاف دی مشهور اقوال پکې درې دي او په دغه دریو اقوالو کې راجح قول اذا جمهور قول لاني هما مترادفان معناهما واحد حديث او خبر دا دوار لفظين مترادفين دي دا دوار معنى يودا لهذا دا حديث چې کومه معنا لغوي او معنا اصطلاحي ده هم اقا معنا دا خبر هم دا
د جانبین موجبه کلیه صادقیږي كل حديث خبر وكل خبر حديث او صحیح او راجح قولم داري دویم قول لاري دا دوارا امرين متغايرين دي او د دوارو ترمنځ نسبت د عموم خصوص مطلق دي حديث اخص مطلق دي او خبر اعم مطلق دي حديث مخصوص دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقوال او افعال پوری او خبر عام دي النبي عليه الصلاه والسلام اقوال افعال هم وي الصحابه کرام اقوال افعال هم وي التابعين اقوال افعال هم وي لهذا دا حديث دا علاقه بصادقي موجبه كليه كل حديث خبر ولا عكس كليه او عكس كلي نشري دا بنيش كل خبر حديث بلکہ بعض خبر بحديث وی او بعض خبر بحديث نہیں او دریم قول لانی هما امران متغايران وبينهما تباين دا دوار امرين متغايرين دي او دا دوار ترمنځ نسبت د تباين دي حديث مخصوص دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقوال او افعال پوری او خبر مخصوص دي فاقوال او افعال ده غير رسول پوری ده غير رسول پوری ده رسول اقوال او افعال ده صلى الله عليه وسلم خبر نو نو حديث مقصود الله ده پیغمبر با اقوال او افعال پوری او خبر مخصوص دي بغير رسول فاقوال او افعال غيره رسول پوری صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحديث والاثر ده حديث او ده اثر ترمنځ فرق پدې کې مشهور اقوال دودي راجح قول او صحيح قول هغه جمهور دي او هغه داري هما امران مترادفان حديث او اثر امرين مترادفين دي معناهما واحد معنى يبدا ده جانبين موجبه كليه صادقه كل حديث اثر وكل اثر حديث دغه خبر علامه نووي او عام محققين ام دي قول ترجیح ورکړی دا د دې وجنه امام طحاوي رحمه الله د خپل کتاب نوم اخینه معانی الاثار او حال دادی چې په دې کې احادیث مرفوعه احادیث موقوفه ټول په کې ذکر دي دغه خبر او دویم اصطلاح د فقهاء او د خراسان د خراسان د فقهاء قول لدي
چې حدیث او اثر امران متغايران بينهما تباين دا امرين متغايرين دي ادا دوار ترمنځ تباين دي حديث مخصوص دي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاقوال افعال احوال پوری او اثر مخصوص دي د صحابه او د تابعين فاقوال افعال پوری دا الله د پیغمبر اقوال افعال ته اثر نوي د صحابه او د تابعين اقوال او افعال ته حديث نوي امام غزالی رحمه الله د دوی دی قول ته ترجیح ورکړی دا د امام محمد رحمه الله رجحان ام دې طرف دني د دې وجنه امام محمد رحمه الله د خپل مشهور معتبر کتاب نوم اخره کتاب الاثار کتاب الاثار ندا دریم بحث الفرق بين الحديث والسنة ده حديث او ده سنة ترمنز فرق او ده سنة معنى مشهور قولين بكده محدثين ودودي راجح قول ده جمهور دي او هكذا هما امران مترادفان حديث او سنة امرين مترادفين دي معناهما واحد بل كم سيزونو ده حديث وي اغيد سنة اموي كم ده سنة وي اغيد حديث اموي او دویم قول لادي هما امران متغائران بينهما تباين اقوى حديث مخصوص دي النبي عليه الصلاة والسلام اقوال پوری او سنت مخصوص دي الله د پیغمبر په افعال پوری دا الله د پیغمبر اقوال ته حدیث وای او دا الله د پیغمبر افعال ته سنت وای راجح قول اغلى جمهور دي الذي وجنا آثار السنن او سنن ابي داود سنن ترمذي دي محدثين اخبلوا كتابون د سنن اخيده حال لادي بدي كده الله ده پیغمبر اقوالم ذکر دي افعالم ذکر دي دا دريم بحث البحث الرابع سلورم بحث تعريف علم الحديث تعريف علم الحديث فدي بل روماني بحث کې چې کوم تعریف ذکر شو نو دا تعریف ده شو دا حدیث او بل سلورم بحث کې چې کوم تعریف ذکر دي نو دا تعریف دي د علم الحديث مختصر المعاني دي ویل یو البلاغه او دوی علم البلاغه نو په هغه مختصر المعاني کې دي د بلاغت ځانه تعریف ویل دي او د علم بلاغت ځانه تعریف تقرنګ دلته یو تعریف دي د حدیث او دیم تعریف دي د علم حدیث ده مطلق علم الحديث ده مطلق علم الحديث تعريف او داغي په تعریف کې د محدثینو مختلف اقوال او په دغه اقوال باندې اعتراضات داغي جوابات
د مطلق علم الحديث په تعریف کې د محدثینو د شارحینو د اهل علم مختلف اقوال دي. علامه عینی او علامه کرمانی دا دوار جلیل القدر محدثین دي او دا بخاری شارحین دي. دوی د علم حدیث چې کوم تعریف کړي دي نه غداري هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته. هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته. علم حديث دا يداشي علم لي چې د دې په ذریعہ سره د الله د پیغمبر اقوال افعال احوال تقریرات پیشندي شي. د مطلق علم الحديث په تعریف کې دویم قول دی د حافظ سخاوي رحمه الله او د پدې الفاظ سره تعریف کړی دی پدې عنوان سره معرفته ما أضيف ونصب. معرفته ما أضيف ونصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حال أو تقرير. دا آغا أقوال أفعال أحوال تقريرات معرفت پیژنګری چې د کوم نسبت د الله پیغمبر ته شوی دی دې ته ویل کېږي علمي حدیث. د دې دوارو تعریفین په منځ کې فرق نشته. یو شی صرف تعبیرات عنوانات او الفاظ بدل لي مطلب یو دی. په دې دوارو تعریفین باندې اعتراض او داغي جواب. اعتراض دانی چې دا دوار تعریفین جامع ندي خپل افراد لره او د هر تعریف د صحت لپاره طرد او عکس شرط دی. دا خبره به کې شرط ده چې دی بخپل تمام افراد ته شاملي. هغه تعریف ناقص ګڼل شي چې کوم جامعیت نه او دا ځکه نه دي جامع چې د صحابه کرامو او د تابعینو د اقوال او د افعال معرفت دا هم علم حدیث دي دا هم علم حدیث وي او دا تعریف دي ته شامل نشو. پیګه خبر نو د دې اعتراض نه د بچکیدو د پاره او د علم حدیث د تعریف د جامعیت د پاره بعض محققین دریم تعریف کړي دي
معرفة ما أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى من بعدهم قولا لهم أو فعلا أو حالا أو تقريرا. معرفة ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى من بعدهم. پیژنګری د هغه سیز چې منسوب د الله پیغمبر ته یا صحابي ته یا تابعي ته یا من بعد ته او هغه شی وي هغه یا د دوی قولي یا د دوی فعلي یا د دوی حال یا تقریر. په دې دریم تعریف باندې اعتراض او د هغې جواب. اعتراض دادی چې دا تعریف مانع ندی د دخول د غیرنا، مانع ندی د دخول د غیرنا، ځکه چې په دې تعریف کې په اخر کې کوم قید ولګیده او الامم بعدهم د دې قید او وجنه دا تعریف علم تاریخ ته هم شامل شه. د بخوانو بادشاهانو د خلقو هغه قصې او حالات هغه به کې داخل شو او هغه د علم تاریخ. نه د دې اعتراض دوه جواب دي. یو جواب دی چې یو دور او یو زمانه داسې به چې علم حدیث او علم تاریخ دا یو سیزو دواړو کې فرق نه دا تعریف دا بنا لري په هغه دور او هغه زمانه باندې. او دویم جواب دی چې دا کم وخت اهل علم د علم حدیث او د علم تاریخ په منځ کې فرق وکړو، د یو بل نه جدا کړل، مستقل علوم وګرځول. نبیا د علم حدیث جامع معنی تعریف اغدادي امدا تعریف دی یو ټکی به زیات کم ممن يقتدى بهم في الدين، ممن يقتدى بهم في الدين. سمعنا معرفة ما أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى تابعين أو إلى صحابيين أو إلى تابعين أو إلى من بعدهم خصوص ممن يقتدى بهم في الدين قولا لهم أو فعلا أو حالا أو تقريرا. ندمين من يقتدى بهم في الدين بدي قيسرا علم تاريخ علم حديثنا خارج شو. لهذا دي طول بحث خلص او نتيجه دار وتا چې د علم د مطلق علم الحديث تحقيقي جامع معنی تعریف اغداش معرفة ما أضيف ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى من بعدهم ممن يقتدى بهم في الدين قولا لهم أو فعلا أو حالا أو تقريرا. البحث الخامس پینزم بحث
د پنځم بحث عنوان دی معرفة انواع علم الحديث وتعريف كل نوع منها. دا علم حديث دا انواع معرفت او بیا دا هر نوع ځان له تعریف. دا اوس کوم ذکر شو دا خو تعریف د چا مطلق علم الحديث یګي په پښتو باندې کنه لکه په مرقات کې دی ویلي دي حیوان او بیا دا حیوان منقسم دي انواع ته انسان حمار فلاني دا تعریف د مطلق علم الحديث. دا مطلق علم الحديث ابتداء منقسم دي الى قسمين الى نوعين. احدهما علم رواية الحديث وثانيهما علم دراية الحديث. ده مطلق علم الحديث دو نوعين دي ده يبي نوعي او ده يقسم نومي دي علم رواية الحديث او ده دويم قسم نوم دي علم دراية الحديث. ده علم رواية الحديث تعريف آسان دي بس يوٹا کے بکی زیاد. ده علم رواية الحديث تعريف دي هو علم بالنقل. ده نقل تكي بکی زیاد هو علم بنقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها. هو علم بنقل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها. ده علم دراية الحديث تعريف. ده علم دراية الحديث دري تعريفات شارحين ده حديث كلي. يو تعريف حافظ ابن حجر رحمه الله كلي انتهاء مختصر تعريف دي او هغه دي معرفة القواعد المعرفة. معرفة قواعد المعرفة للرواية. معرفة القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي. معرفة القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي. دا مختصر تعریف پیژندل دا هغه قواعد المعرفة چې هغه خیتاته حال الراوي والمروي. دا راوي او د مروي حال درته خي فكم قواعد سرا چې د راوي او د مروي احوال معلومیږي. دغه قواعد معرفت او پیژندل دې لیکي علم درايه.
دویم تعریف امام سیوطی رحمه الله کړی دی په یو سو اشعارو کې علم الحديث ذو قوانين تحد علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فيك بخبر علم الحديث ذو قوانين تحد علم الحديث ذو قوانين تحد علم حديث ده يوصو متعين قواعد نمن علم الحديث ذو قوانين تحد علم حديث يعني علم دلائل الحديث ده يوصو متعين قوانين نمن داش قوانين يدرى بها أحوال متن وسند يدرى بها أحوال متن وسند چې دغه قوانینو په ذریعه سره معلومیږي متن او سند. فذلك الموضوع دا متن او سند دا د علم حديث موضوع هم ده والمقصود او د علم حديث مقصود او غرض سره ان يعرف المقبول والمردود دا مردود او دا مقبول حدیث پیشندل. دا دویم تعریف. دریم تعریف امام سیوطی رحمه الله کړی دی او هغه تفصیلی تعریف او هغه داری هو علم يعرف بها هو علم يعرف بها حقيقة الرواية وأنواعها وشروطها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. هو علم دا شيء علم دي يعرف به حقيقة الرواية چې د دې علم په ذریعه سره د روایت حقیقت معلومیږي وانواعها د روایت انواع به معلومیږي وشروطها د روایت شروط معلومیږي واحکامها د روایت احکام معلومیږي وحال الرواه او دا یو داسې علم دی چې د دې په ذریعه سره د روات او احوال معلومیږي وشروطهم او د روات او شروط معلومیږي واصناف المرويات او د مرويات صنفونه به معلومیږي وما يتعلق بها او نور هغه مسائل چې د دې سره تعلق دي هغه به معلومیږي. دا د علم دلایل الحديث اغا تفصیلی تعریف دی چې کم یو پکې اسدا کولې شي کدا نو منی مختصر معرفه القواعد المعرفه بحال الراوي والمروي. اكذا دویم علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود او كذا اخر كده تفصيلي. ده علم رواية الحديث وظيفة او ده علم دلاية الحديث وظيفة. مطلق علم الحديث منقسم شذوق اسمين ده علم رواية الحديث او علم
درایت الحدیث د دې علم روایت الحدیث سو وظیفه ده څه ذمہ داری ده او په دې علم روایت الحدیث سره به تا ته معلومیږي سبب ازدکی د علم روایت الحديث وظیفه هغه ده د علم روایت الحديث په ذریعہ سره ازدکون کې دا معلومیږي چې فلانی حدیث په فلانی سند سره په فلانی متن سره دا حدیث په فلانی کتاب کې موجود دی دا خبري معلومیږي په علم روایت الحديث سره او د علم درایت الحديث ذمہ داری او د دې وظیفه او د دې ثمره او فائدہ غدانا چې د علم درایت الحديث په ذریعہ صدا معلومیږي چې د دې حدیث صحیح حیثیت دی دا متواتر دی کدا مشهور دی او کدا خبر واحد دی دا صحیح دی او کدا ضعیف دی او د دې سند متصل دی که سند منقطع دی د دې روات ثقه دي او که روات غیر ثقه دي د دین دا مسلې راوځي نه خبري معلومیږي په علم درایت الحديث دا علم اصول الحديث او د علم درایت الحديث په مس کې فرق د علم اصول الحديث او د علم درایت الحديث په مس کې فرق نو په دې مسله کې د اهل علم اختلاف دي د یو جماعت راي دا چې دا دواړه یو علم دي او دا دواړه لفظین مترادفین دي مآل او مطلب یو دي بده علم درایت الحديث کوم تعریف دي ام اقا تعریف د علم اصول الحديث او د دویم جماعت د محدثین راي دا چې دواړو کې فرق دی علم درایت الحديث دا عام دي او دا مقسم دي او علم اصول الحديث دا خاص دي دا د دې یو قسم دي نه د دوی پنيز علم درایت الحديث په خپل کور کې منقسم دي دو قسمين وته په خپل کور کې منقسم دي اول مطلق علم الحديث منقسم شو قسمين وته علم روايه الحديث علم درایت الحديث او بیا علم درایت الحديث منقسم دو قسمين وته یو دی علم اصول الحديث او بل دی علم فقه الحديث یو دی علم اصول الحديث او بل دی علم فقه الحديث فعلم اصول الحديث کی بحث کیږي دا حدیثنا من حيث السند من حيث سند چې د دې حدیث سند څنګه دي متصل دي منقطع دي متواتر دي مشهور دي صحیح دي ضعیف دي او په علم فقه الحديث کې بحث کیږي د حدیثنا من حيث الاستنباط من حيث الاستنباط والاستخراج چې د دې حدیثنا د دین کمی مسلې معلومیږي د فقه کما مسله دي معلومیږي نه دا دوه قول یو قول لري چې علم اصول او علم الدرايه دا دوه یو شی ما تعریف دي او دویم دا چې دواړو کې فرق دی
علم درايه عام دي، علم الاصول خاص دي. علم درايه الحديث مقسم دي، او علم اصول الحديث قسم دي. سو بحث پینزه. البحث السادس شپږم بحث د علم الحديث موضوع. نو مخکې دی وی یو مطلق علم الحديث دی. د مطلق علم الحديث موجوده ذات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الرسالة. ذات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث رسالة. دا الله د پیغمبر ذات په اعتبار د رسالت سره دا مطلق علم الحديث موجوده. دا الله د پیغمبر د ذات نه په دې علم کې بحث کیږي، خو من حيث الجسد نه بلکې من حيث رسالة. د علم رواية الحديث موجود. الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع. الروايات والمرويات من حيث الاتصال والانقطاع. شيخ الحديث علامه زكريا رحمه الله په دې عنوان سره ذکر کړی او په ساده الفاظو کې د علم روایت الحديث موجوده. د الله د پیغمبر اقوال، افعال، احوال او تقريرات. د علم درايه الحديث موجوده المتن والسند. المتن والسند وزي فذلك الموضوع. فذلك موضوع كده. اتم بحث نغا وم بحث ده علم الحديث غرض وغايه. ده مطلق علم الحديث فغرض غايه کې د شارحین د حدیث مختلف اقوال دي، لیکن د دې ټول اقوال رجع او مآل یو دي. صرف د تعبیرات او د الفاظ او د عنوانات اختلاف دي. بيجي خبر باندې یو قول لاني چې دا علم الحديث موجوده غرض غايه دي. ده هغه ادعيه حصول او مصداق جوړیدل کمی دعاګانی نبی علیه الصلاة والسلام پخپلو احادیث مبارکو کې دا احادیث د ازدکون کو د بار کړي. مثال په تور باندې مشکات کې ویلي دي کتاب العلم کې نبی علیه الصلاة والسلام وی نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نو دغه قرنګي دعاګانو مصداق جوړیدل او د دې حاصلول د علم الحديث د ذکر غرض غایه. دویم غرض فهم القرآن والعمل به. فقرآن بانی پوها او په قرآن باندې عمل.
قرآن متن دی قانون دی احادیث قرآن شرح دا او قانون او متن بغیر شرحنا نیز دکیگی او چه یوشی دیز دینی عملهم بینشی گیدی نو دا علم حدیث دا ذکر مقصد پا قرآن بانی پویا او پا قرآن بانی عمل او دا علم حدیث پا غرض وغاية کی دریم قول معرفة كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دا الله دا پیغمبر اقتداء بسنك دا الله دا پیغمبر اقتداء دا اتباع دا پیشندو طریقه ازده کول دا دا علم حديث غرض وغاية معرفة كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم او يقول بك شيخ الحديث علامة زكريا رحمه الله ذكر کړی او هغه دا چې د علم حديث د ذکر غرض دي الاستلذاذ بذكر احوال المحبوب خن او مزه حاصل ول د محبوب د احوال په ذکر سره رسول الله صلى الله عليه وسلم د تمام عالم د امتیانو محبوب دي او د محبوب د احوالو ذکر کول او اوریدو سره محبت خن او مزه حاصلېږي دا ټول اغراض په یو وخت د علمي حديث غرض جوړې دي شي د دې وجنه د دې ټول اقوال او د عبارات رجعوا معا يودي د علم روايه الحديث موضوع دا خد مطلق علم الحديث موضوع ده علم رواية الحديث موضوع الاحتراز عن الخطأ في الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتراز عن الخطأ في الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رواية الحديث موجود هذا شيء تزان بچکی تسنه زان بچکی تخطا کیدونه پس کې د خطا کیدونه فی الانتساب د یو قول یا د یو فعل په نسبت کولو کې الی رسول الله تعالی پیغمبر چې یو قول یو فعل د الله د پیغمبر نه او ته ورته نسبت وکي دا خطا پیغمبر خبرو او ده علم دراية الحديث موضوع معرفة المقبول والمردود والفرق بينهما ده حديث مقبول او ده حديث مردود پیشندل او ده دوار بمسكي فرق کول چې ده حديث مقبول نه ده مردود دی او بیا مردود پری دی او په مقبول باندې عملو اتم بحث د علم حديث شرافت او فضیلت علم حديث دا یقینا افضل او اشرف علم نه زکا چې د یو علم د فضیلت او د شرافت خط وجوه او اسباب اغدری دي یو موضوع دوی معلومات او مسائل دریم ضرورت او احتیاج د علم د شرافت او د فضیلت ورمانی وجه او ورمانی سبب او دلیل هغه موضوع ده د کوم علم موضوع چې اشرف او افضلی هغه علم افضلی او د علم حدیث موضوع
اغثات دا رسول الله دی صلی الله علیه وسلم او دا الله د پیغمبر ذات دا افضل الموضوعات دی دا علوم بطول موضوعات افضل موضوع دلیل وجن علم حديث افضل علم دویم دا یو علم د فضیلت دویم دلیل او سبب مسائل او معلومات دا كم علم معلومات او مسائل چې افضل علم او افضل او دا علم حديث معلومات يقينا لا الله كلام او دا الله دا پیغمبر خبري دي او دا يقينا افضل معلومات او ليو علم د فضیلت دریم دلیل او دریم وجه احتیاج او ضرورتي سمره چې علم د احتیاج زیات وي هغه عمر هغه علم زیات غره او افضلی او په تمام علومو کې د مسلمان احتیاج د ټول نصيحت هغه علمي حدیث دی کته دی ځکه چې مسلمان په قران باندې په پوها کې هم علم حدیث ته محتاج دي او د اسلامي جن او د اسلامي زندګۍ د تیرولو په هر یو مو او په هر یو قدم کې علم حدیث ته محتاج دي نو د فضیلت د درې وړ اسباب پکې شته نو ځکه دا علم دا افضل علم دی اتم بحث نهم بحث د علم حديث د جنس تعين اهل علم علوم منقسم کړي دي قسمين وتا چې علوم دو قسم دي یو علوم نقليه او بالعلوم عقليه هغه علوم چې دا غي دارو مدار په نقل باندې هغه علوم چې دا غي دارو مدار په عقل باندې او بیا هر یو نوع منقسمه د قسمين وتا علوم عاليه او علوم آليه علوم عاليه او علوم آليه یو هغه علوم دي چې هغه عالی علوم دي مقاصد دي علوم مقصوده دي او دویم دي علوم آلیه هغه علوم چې هغه آله دي ذریعه دي د نور علوم دبره خپل مقصود ندي نو علم حدیث په دغه اجناس کې په کوم جنس کې داخل دي علم حديث علم نقلي عالي دي علم نقلي علم حالي علم مقصود دي علوم نقليون دي او بیا په علوم نقليه کې په علوم حاليه کې دي د قران علم د احاديث علم د فقه علم د علوم نقليه او علوم عالية علوم مقصودة دي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين